شروع کوم د الله د نوم نه چې ډېر بخښونکی او مهربان ذات دی. سلامونه نیک هیلې احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور سجاد اسد مټه یو وارې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو علاقه ده مټه مغل خیل د داود دیزه کې موجود یم چې هغه یو نیم هفته وړاندې د ډینګي وایرس ښکار شوی و. دغې وجې نه هغوی وفات شو پرون او بېګا 8:30 بجې جنازه هم شوه. د هغوی په ځای کې ناست یم، دغه ته ملګري ناست دي. داود چې د پېښور په لوی ښار کې مزدوري کوله او د دې میاشتې په 11 تاریخ باندې هغه ته څه شکایت و، سر درد ورته کېدو، بدن دردونه ورته کېدل. هلته ټسټ وکړلو او بیا په ټسټ کې ډینګي چې کوم دی هغه پازیټیو راغله. بیا د علاج دپاره مطلب کلي ته رالو، دلته شفقر هسپتال ته لاړو، خو ورته واره دغه بیماري یې سوا کېدله. بیا چې کله د دوی د قابونه مو وتله نو دوی بیا ریفر کړلو پېښور لوی هسپتال ته. هلته 5 ورځې تېرې کړلې د علاج نه پس، خو د ژوند ساګانې هم دغه ځای کې ختمې شوې او د ډینګي د وایرس له وجې دغه بیمارۍ په وجه باندې په حق ورسېدو. دا مهال ما سره د هغوی مشر ورور ناست دی، نورې خبرې به سره هغوی شریکېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې مونږ خو علاج لومبې والا دلته شب قدر کې وکړو، الارج ته ولسوي، الارج ته م بوتلو، هلته یې ویل تاسو دغه ته کامپلیکس ته وبوځئ. کامپلیکس ته م بوتلو، هلته خو جي وینه نه میلاوې ده، اے پازیټیو ګروپ و، ټول هم په 1100-1200 روپۍ ډریپ په وله اخېستو جي، څه 1.5 لک وله وینه واخېسته جي. نه زمونږ په علاقه کې سپری شته، نه دغه شته، بس زمونږ علاقه ټوله خرابه ده، نه دغه شته، نه NPA راځي، نه MNA راځي. زمونږ څوک غور نه کوي. هسپتالونو ته لاړ شو، هلته خو ډاکټران داسې د مردارې شانتې پروت مریض نه راځي والله. بس دغه حالات دی جي، بس زمونږ بیخي په دغه باندې څوک رحم نه کوي. ملګرو په دې موقع په دا مهال باندې ما سره د داود چې کوم مخکې خبره وکړله چې پرون هغوی وفات شوي دي د ډینګي د وایرس له وجې نه. حشمت کاکا را سره ناست دی، نور خبرې به را سره وي شریکېږي. کاکا زوی وفات شولو د ډینګي د وایرس په وجه باندې، څه مطالبات لري، څه غوښتنه کوي د موجوده حکومت نه؟ السلام علیکم. جی مونږ ته ډېر مونږ د بچای خو لاړو، بس هغې به پوره وه، خو زمونږ په دې علاقه کې بیخي نه سپری شته، نه د مریضو تپوس شته، هېڅ څه نشته که نه. نو نه عجلۍ ورکول شته. مونږ ته ډېر غټ تکلیف ده. هغه خو بس لاړو وفات شو، الله دې وبخي. خو مونږ حکومت ته یو درخواست کوو چې هلکه دلته چېرته مونږ ته لږ غور زمونږ وکئ، ځکه چې دا زمونږ علاقه ډېره پسمدازو بیخي څوک یې تپوس نه کي. که هسپتال ته لاړ شو، هسپتال کې څه نشته، که کلي وطن کې څه نشته. نو مونږ چې اول داخل کړو، په هغه کې ما داخل کړو د شوکدر هسپتال کې، هغې کبونه بار شو. بیا جرنیلي ته بوتلو، جرنیلي نه بیا کمپلیکس ته بوتللو. خدای شته چې مونږ څه پیسو نه څه وینې وي ته وخوستی که نه، څه 12 ټرپه خو مونږ په پیسو وي ته وخوسته بکي دی. کلي خلک هلکان څه روغ خدای دې خوشحال لري، نه هغې مونږ ته وینه روکړله. چې زمونږ دا خاص ته چې زمونږ د علاقې ته لږ په غور وګورئ، ډېر زیات تکلیف ده. دا خلک غریب خلک دي، خدای ته ډېر زیات مصیبتونه دي زمونږ دغې شوکدر علاقې ته، مټې علاقې ته. زه نوره ډېرې خبرې نه غواړم، بس تاسو ته داسې زما یو خواست تقسیم کړ چې مقصد دې علاقې لږ تپوس وکئ. وسلام. جی یوازې داود نو، داود خو چونکې په دغه بیمارۍ باندې ککړ وفات شو. د دغه نه علاوه، د دوی نه علاوه په دې علاقه کې په مټه مولخیل کې د کوم دلته لیبارټرۍ دي، مقامي کومې لیبارټرۍ دي، د هغوی د ریکارډ مطابق اوس هم په درزنونو باندې بیماران چې دغه بیمارۍ د لاسه متاثره شوي دي او شته دلته دغه بیماران اوس هم شته. باید چې کوم زموږ د تحصیل انتظامیه ده، کومه د ضلعي زموږ انتظامیه ده، پکار دی هغویله او دارنګې زموږ چې کوم د دې علاقې کوم منتخب عوامي نمایندګان دي، پکار دی چې پر سخت وخت کې د مټې مغولهیل د عوامو سره اوږه په اوږه باندې ودرېږي. ضلعي انتظامي په دغه لړ کې زوی ذمواري جوړیږي چې کوم مچر مار سپری ده چې هغه په دې علاقو کې وکړي شي، بلکې د مټې نه علاوه بعض علاقې په شب قدر کې نور هم داسې شته. ټول شب قدر په دې کې چې کوم دی په دغه بیمارو کې ککړ دی او دغه وبا
بلکې په شب قدر کې په تحصیل شب قدر کې دغه بیماری دغه ډینګي وایرس یو وبایي شکل اختیار کړی دی. باید چې دغه کوم متعلقه چارواکي دي هغوی په دغه لړ کې خپل کردار ادا کړي او دغه خلکو سره اوږه په اوږه باندې هم ودرېږي او چې کوم مچرمار سپری دی یا دغه لپاره کوم تدابیر دي حفاظتي تدابیر دي هغه عملي کړي.